یو ګناه چې موږ او تاسو نه عام طور باندې کیږي ډېره زیاته او خاص طور هغه ګناه چې هغه د الله رب العزت په کور کې موږ او تاسو نه کیږي هغه دنیاوي خبرې دي چې موږ او تاسو کله نه مسجد ته راشو په مسجد کې کینو نو په ځای د دې چې دا د عبادت ځای دی دا د تلاوت ځای دی موږ دنیاوي خبرې په دې کوو عوام خو څه کې خواص هم په دې کې مبتلا شو عوام څه کې علما هم په دې کې مبتلا شو دوستانو عزتمندو یو خبر همیشه د پر یاد ساتئ مسجد د دنیاوي خبرو ځای نه دی په مسجد کې دنیاوي خبرې کول ګناه ده او دا ناجایز او د دې ډېر لوی عذاب او وبال هم دی دې دپاره چې کله مسجد ته راشئ نو یو خپلو خولو ته موږ تعالی واچو دنیاوي خبرې نه کوو دلته چې موږ خپله خوله کولاوو د الله رب العزت په کور کې نو د تلاوت دپاره د الله رب العزت نه د غوښتلو دپاره کولاوو دنیاوي خبرونه او د ګناه د خبرونه خپل ژبې مکمل طور باندې بندي کوشش وکړو چې موږ د دې څیز اهتمام وکړو جماعتونه چې څومره دي دا د الله رب العزت کورونه دي او د الله رب العزت د کور چې څومره قدر او احترام کې هغومره به د الله تعالی عظمت او لویوالی ستا په زړه کې راځي کوشش وکړو موږ او تاسو د الله رب العزت کور ته راځو نو چې کله یو سړی راځي د الله رب العزت کور ته نو د الله کور الله هم میزبان دی هم مېلمانه مېلمانه چېرته هم د میزبان د کور هتک او بېعزتي نه کوي د دې خبرې خاص خیال وساتو مبارکه میاشت ده رمضان المبارک په میاشت کې هم موږ او تاسو په مسجد کې دنیاوي خبرونه باز راشو دنیاوي خبرې نه مطلب دا دی وروره ته څرنګه خیریت دی چېرته وي دغه شان دي هغې نه علاوه کاروبار دی څنګه دی روزګار دی څنګه نه بھائی دا د دې خبرو ځای نه دی دا د څه ځای دی دا د الله رب العزت نه د غوښتلو ځای دی دا د عبادت ځای دی دا د تلاوت ځای دی دا د ذکر اذکار ځای دی کوشش وکړو موږ او تاسو د الله رب العزت په کور کې ښایسته ښکلې تلاوت وکړو ښایسته ښکلې اذکار وکړو خاموشي اختیار عظمت خداوندي هغه په زړه کې راوړو قسم بالله قسم بالله قسم بالله ته چې د الله رب العزت د کور خیال ساتي الله به ستا د کور خیال وساتي ته چې د الله تعالی د کور د عظمت خیال ساتي او د دې د پاکۍ خیال ساتي الله تعالی به هغه ځای صفا کړي کوم ځای کې چې الله اوسېږي یعنې ستا زړه کوشش وکړو چې موږ تاسو د الله رب العزت هغه خوف او یره هم اختیار کړو او د الله رب العزت د کورونو هغه قدر او احترام وکړو الله کریم دی ما ته هم د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او تاسو ته وما علینا الا